الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگت قصة مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درد فاق پشوق سروي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه خوږو مؤمنانو مسلمانانو الله جل جلاله سره ما په خوږ ایمان خوشاله کړ په 13 جمعه باندې دغه آیاتونه چې کم ذکر شوی دی هغه کې اخیری کې دا خبره پاتې شو چې الله جل جلاله فرمایي مؤمنان او کافران به یو بل سره رابطه وشي دا مؤمنان چې کله جنت ته داخل شي د کافرانو نه به تپوسو کې ما سلککم فی سقر تاسو د جهنم ته څه شي داخل کړئ د جهنم ته ولې راغلی نو کافران به आवाज کوي لم نکم من المصلین موږ دنیا کې بے الماز وو د بے المازه په وجه باندې موږ جهنم ته راغلی یو لم نکم من المصلین ولم نکن نطعم المسکین موږ به د مسکینانو غریبانانو د خوراک سکاک تنظیم نکو موږ به د غریبانانو خلکو خیال نه ساتو او درېمه خبره وکنا نخوض مع الخائضین موږ بدن وتو په غیبت کې په مجلس هغه مجلس کې چې چا به غیبت شروع کو خبرې به شروع کړي بل چا پسې موږ به دا غي سره چې کوم نه سر خوځو موږ به هم غیبت کو وکنا نخوض مع الخائضین موږ بدن وتو دنن وتون کو سره په مجلس کې په غیبت کې دا بل دا غیبت کول چې کوم دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غیبت چې کوم دا ډیر سخته ګناه رسومه ګناه ده یو ځای کې فرمایي د بدکارۍ نه هم سخت را بل ځای کې د قتل نه هم سخت را الغیبت اشد من الزنا الغیبت اشد من القتل علما فرمایي دا ولي ځکه چې یو سړی مسلمان وي نعوذ بالله بدکاریو کې ځان ته ګناهګار وي د استغفار وي توبه وباسي ملامت ای کې دې ش الله معاف کی دغه قتل کی چې قتل ته نوشي
نو دې توبه استغفارم کوي جرګیلی کی روغه کوي استومانه او غیبت چو کی وای دا خدا دغه دا شیشته کنه او ځان ملامت نه غني اصحاب کرام تاسو کو یا رسول الله یو سړی کې عیب یو سړی بیانې هم دغه ته غیبت وای چې یو سړی کې غیب وی او ته هغه بیانې دغه نه پوښښه مخامخ دغه مخ ته نشي ویلې دغه ته غیبت وای او دا غیبت څه شه دی دا خپل نیکای بل لګل دي خپل نیکای ختمول دي تباکول دي نو دا دوزخیان بدره او مواز کوي وکنا نخوض مع الخائضين من بلن وتود وتن کو سرا په غیبت کې به منګه چې کوم نه صرف چانه کولا وکنا نکذب بيوم الدين او من برز د قیامت جټلاولا یعنی تکذیب بم کو درز د قیامت قیامت په کله راځي حساب کتاب به کله راځي د دې وجنا مؤمن مسلمان شان داده چې دې په فضل خبره نه کوي دې په فضل بکواسونه نه کوي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد تلفظ نه کوي انسان په یو خبره باندې مگر دا سه ملک دی وسره نته نه یو ټکی پاتې کیږي نه ته نه هېریږي ارس ور پسې لیکي که خو وای که بد وای ارس لیکل شي تا ما پسې د ملائکو کرام الکاتبین هم دغه وظیفه ده ګرچې علما فرمایي چې نیکی فورا لیکل شي نیکی د انسان مؤمن فورا لیکل شي او بدی دا بلا د خي طرف دا فرشتہ دا امیر ده او دا بلا مامور ده وتوي صبر وکا لالی کایما کې دې شي توبه وباسي کې دې شي استومان شي استغفار وای سنه کار کوي نو کچره اونکې نو بیا پس یو په یو باندې کیولې کی دا بدیولې کی او نیکی کم از کم یو پلس باندې لیکل شي قیامت کې بردي سوا باقاعده دي حساب بکیږي د خبرو به حساب کیږي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا قوت سامعه تاسو اوریدلې دي وګ باندې تا کوم شی چې کوم دی اوریدلې دي تا بیا بیان کړل دي آیا تا اوریدلې دا خبره حقیقت چې تا کوله سترګو لیدل سترګو خیانت دا به الله تعالی باقاعده د تپوس پکې چا په سترګو خیانت کړې وي غلط ځای ته کتلی وي او ځله د هر څه به تپوس کیږي د دې وجه نه الله جل جلاله ارحم الراحمین دی دا یومین د سیوا مهربان دی خو چې انسان کوم دا سوچ او فکر وي چې ما و الله تعالی ته ځل مخامخ کېدل وي او درېدل به وي الله جل جلاله فرمایي څوک چې ورد الله تعالی د دردونه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى هغه څوک چې یریږي په دنیا کې په ژوند باندې چې به الله سره ځل ملاقات کوم الله ته بودريګم پیشي وکيږي او د خپل نفس خواهشات نه منګي چې د خواهشات نه ځان منګي د الله تعالی وي بدلی سره فإن الجنة هي المأوى جنت در ورتو ځای دی دی الله جنت ته بوزي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى څوک چې ترکشي کوي د نفس او شیطان خبره هغه پس کیږي د الله نافرمانی کوي او د ژوند د دنیا غوړه کی اخرت چې کم دی غپری دي اخرت تیارې نه کوي الله وی زائد ورته جهنم دی الله دې مونږه تاسو بچ کی یو صحابي تاسو کې یا رسول الله دا راته وایا چې دې جنت ته کوم خلک ډیر داخليږي چې جنت ته خلک داخليږي نو کم خوې دي په مسلمان کې چې ډیر خلک په داغي په وجه باندې داخليږي حضور پاک وتو فرمایل دوه خبرې دي یو تقوا ده او بل خلی اخلاق دي چې کوم انسان تقواداري تقوا معنا ځان بچ کی د الله د مخالفت نه د ګناه نه ځان بچ کی
الله نافرمانی نه کوي، عمل کم وي، لږ عمل کوي لیکن نافرمانی نه کوي. تقوا معنی ځان بچکول د ګناهونو نه، ځان بچکول د معصیاتو نه او د الله د یری دا نه چې چا د یری. تقوا دې ته وایي چې هیڅوک نه یو ګناه ته ملاو شي ته نه کې، دې ته تقوا وایي. د خلکو مخ کې خو هر څه تقوا دار دی، پیشو تراغه پورې شیخه چې موږ نه پیخه. دا خو چې انسان ته ګناه ملاو شي او دی وایي د الله د رضا لپاره زه دا ګناه پرېږدم. حضور پاک فرمایي د قیامت پر ورځ به هیڅ تصور نه وي، صرف او صرف د الله د عرش عظیم سورې به وي او د هغې د لاندې به اوه قسمه خلک وي. اوه قسمه خلک به څوک وي؟ یو هغه انسان چې دنیا کې عدل قائم کړی وي، عادلان بادشاهان که لږ وي که ډېر وي، چې څومره خلکو مشري کړي وي او عدل او انصاف نه کار اخیستی وي، دغه انسانان به په ورځ د قیامت جنت د عرش سوري لاندې وي. ظالم بادشاه، ظالم حاکم، ظالم مشر، دا به د جهنم چې کوم دی هغه جهنم ته به روان وي او جنډه به په دې خانګو کې لګېدلې وي. حضور پاک فرمایي چې څومره یو سړی څومره غټ مشري وي او خیانت قوم سره کړي، دومره غټه جنډه به په دې دغه کې لګېدلې وي په شا کې. او چې چا عدل او انصاف کړی وي دنیا کې، د عدل او د انصاف خلک ډېر لږ پاتې شي، نشته دی. تاسو وګورئ دا زمونږ د اعمالو وجه ده چې کم بادشاه مونږ باندې راځي، کم مشر مونږ باندې راځي، یقین وکړه د غریبانو وینې څکي، وینې د یتیمانانو وینې څکي، د قوم وینې څکي، کنه په ایمان وایي. عادل بادشاه به درس په قیامت باندې عرش سوري لاندې وي. بل هغه انسان چې خپل ځواني د الله په دین کې دا تیره کړې وي، معشوم وي، نوجوان شي، زلمی شي، نوجوان شي، بوډا شي، لیکن ټول عمر د الله عبادت کې تیر کړی وي. دریم حضور پاک فرمایي هغه انسان چې جمعه سره زړه تړلی وي، جمعه سره محبت وي، جمعه ته ځي راځي، د جمعه په کار کې هر وخت کار وي، جمعه خدمت کوي، جمعه سره مینه وي. دا د الله کورونه دي، په جمعه ته هیڅ چا دعوه نشته، دا د الله کورونه دي. چې څوک د جمعه خدمت کوي، جمعه آبادوي، حضور پاک فرمایي د په ایمان تاسو گواه شئ، دا مؤمن دی. ځکه الله فرمایي انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة ولم يخش الا الله. دا الله کورونه هغه خلک جوړي چې په الله پر ورځ آخرت باندې ایمان وي. څلورم هغه دوه کسان حضور پاک فرمایي چې صرف د الله د رضا لپاره سره محبت او تعلق ساتي، د الله د رضا لپاره سره کینی، د الله د رضا لپاره یو بل نه پاسي، جدا کیږي هم کینی، صرف د الله د رضا لپاره. دغه دوه کسان دا به د عرش سوري لاندې وي چې صرف د الله د رضا لپاره سره محبت او مینه ساتي. او پنځم زما مقصد په دې خبره کې، پنځم یو سړی د حسن او د جمال د طاقت مالک دی او یو زنانه وته وایي د بدکارۍ لپاره، دا زنانه هم چې کوم دی د ډېر ښه خاندان نه وي، د حسن او د جمال مالک وي، لیکن دی وته وایي چې ما زه د الله نه یریږم، انی اخاف الله، زه د الله نه یریږم، زه دا بدکاري کولی شم خو ځکه یې نه کوم چې ما الله منع کړې ده. دی د الله د رضا لپاره د بدکاري پرېږدي. دغه نوجوان که دا هر څوک دی په قیامت کې به د عرش سوري لاندې وي. او بل هغه کس حضور پاک فرمایي چې ځان پسې کوټه کې وربند کی، یا د الله ذکر شروع کی، د الله ذکر دې کوي او د سترګو نه اوښکې روانې شي، خلوت کې ناست وي، ځان له ناست وي، یا جلوت کې ناست وي، خو د الله د ذکر د وجې د سترګو نه اوښکې روانې شي، د ریا نمایش دپاره نه. کوټه کې یوازې ناست دي، دعاګانې غواړي، ذکر کوي، د سترګو نه چې اوښکه راشي، حضور پاک فرمایي دغه انسان به د عرش سوري لاندې وي. وم هغه انسان چې دی په ښي لاس باندې صدقه ورکړي او ګس لاس څخه خبر نشي، یو عجز ته غریب ته داسې طریقه باندې صدقه ورکړي، خیرات امداد ورسره وکړي چې بل څوک ته خبر نشي. نو حضور پاک نه تپوس شو چې یا رسول الله جنت ته به ډېر کم خلک ځي. حضور پاک فرمایي چې چا څوک تقواداري، د
د تقوا په وجه ډېر خلک جنت ته ځي. الله دې موږ کې تقوا پیدا کړي. تقوا دې ته وایي چې کوم شی الله او د الله پیغمبر منع کړی دی، حرام کړی دی، هغه هم د الله او د رسول لپاره هغې نه منع کېدل، په رواجونو کې نه راتلل. دلته خلک راشي شکایت وکړي، اکثر په سلو کسانو کې 15 کم سل د دې لپاره دي چې جي کاروبار مې باندې چاره باندې څه کړي دي. تاسو وګورئ چې چا زه ته 3 خبرې ښیم و توام داسې کار وکړه، مزد په پابندۍ سره کوه. او دویم د هر حرام نه توبه وباسه. موږ ټول ګناهګار یو، لیکن حضور پاک فرمایي بهترین ګناهګار هغه چې توبه وباسي. توبه وباسه د ګناهونو. وایي نه ګناه خو نه کومه، نو ته هم ګناه کوې. وایي قسم دې که ګناه کوم، قسم دې چې اوس هم ګناه کوې. حیران شي لکه داسې دا موږ زړورتیا ګیرې پاکه خرولې وي، انګریزي سرې وي، د انګریز او د یهودي شکل جوړ کړی. وایي قسم دې که ګناه کوم، وایم قسم دې چې ګناهګار یې، زه هم ګناهګار یم، خو زه به پټې به ته ښکاره. ګیره خرول داسې ګناه ده چې سجده کې ګناهګار یې، حجر اسود کې سر ورکړی ګناهګار یې، اوده یې ګناهګار یې، په مزد ولاړ ګناهګار یې. چې ځان ته ګناهګار وایي، ګورې ښه چې ځان ته ګناهګار وایي او ګیره خرې انګریزي سر ټیک ته طاقت پدې د عذاب زغملو طاقت پدې، خو چې ګناه ته ګناه وایي نو ټیک ته ګناهګار یې. د ګناه نه توبه وباسه. خو ګناه کې او ګناه ته ثواب وایي، ګناه کې او ګناه ته ګناه نه وایي، دا ډېره خطرناکه خبره ده. زه ته هم ګناه مه کوه، توبه وباسه د ګناه نه، او مزد پابندۍ سره کوه. بل کور خلکو سره ښه معامله کوه، د کور خلک سره محبت او مینې سره اوسېږه. حضور پاک په آخر وخت کې په وصیتونو کې دا وصیت ډېر کړو، علیکم الصلاة وما ملکت ایمانکم. د مزد پابندي کوئ. ګورئ مزد نه ګورئ قضا نشي ګورئ، او خپل ما تحت سره گزاره کوئ، خپلو بیبیانو سره، خپلو بچو سره، خپلو غلامانو سره، خپلو شاګردانو سره، خپل ما تحت چې ستا څومره خلک دی هغې سره ښه سلوک کوئ. دا د حضور پاک اخیری وصیت و. د تقوا دې ته وایي چې انسان د هر ګناه نه ځان بچ کړي، او که ګناه انسان دې وشي فوراً توبه وباسي. چې توبه وباسي، توبه ایستونکی داسې لکه دا ګناه کړی وي. انسان خود ای داسې چې ګناه ته نه کېږي، لیکن ګناه کوي او ګناه نه وایي، دا ډېره خطرناکه خبره ده. حضور پاک فرمایل تقوادار خلک په ډېر جنت ته ځي. او بل چې اخلاق یې ښکلي وي، چې د چا اخلاق ښایسته وي، لږ عمل به وي، لیکن رس په قیامت باندې به ډېر زیات دروند به وي. هېچا یو سړي ته هېڅ شی مه ورکوه، لیکن خوږه خبره ورته وکړه. دا خوږه خبره دا داسې شوه لکه تا هغه یو غټه هدیه ورکړه. حضور پاک له یو صحابي راغی، یا رسول الله، یو قبیلې نوم یې غالبا دوست وي، دی ته چې کوم دی خیرې وکړه، دی تباه دي. حضور پاک ته مخ مبارک داسې واړو. هغه صحابي ورته بیا مخ ته چې یا رسول الله، دی ته خیرې وکړه، بد دعا ورته وکړه. حضور پاک ته بیا مخ واړو. په درېیم ځل باندې هغه صحابي ورته بیا مخ ته چې یا رسول الله، دې خلکو ته خیرې وکړه. حضور پاک ته مخ واړو او ورته وفرمایل څنګه ورته خیرې وکړم؟ د هغې خلکو په خوله کې سلام دی او په لاس کې طعام دی. هر چا ته خوش اخلاقۍ سره ملاویږي، هر چا ته سلام کوي، او بل لاسو کې طعام دی. غریبانان و عجزانو خیال ساتي، ملمدوز خلق ته. یو انسان کې به یو خوی وي، هغه به الله تعالی محبوب شوی، یقین وکړه ټول اعمال به الله تعالی په باندې قبول کړي. الله دې زمونږ ستاسو ښایسته اخلاق نصیب وګرځي. اخلاق چې کوم دی، حضور پاک خو څومره صفات دي، ټول قرآن د حضور پاک چې کوم دی دا اخلاق. لیکن وانک لعلی خلق عظیم، ای زما محبوب ستا ډېر ښایسته اخلاق دي. الله دې زمونږ ستاسو اخلاق صحیح کړي، چې اخلاق ته صحیح وي باچای. دا اخلاق کلی اخلاق، دا نرم جبه یو تاج دی، دا په سر کې هر ځای بادشاه ګرځه. را ترخه خلو، دا ترخ طبیعت کور کې ښځه هم ډوډۍ درکوي. ورته الله تعالی موسی علیہ السلام ته وایي او هارون علیہ السلام ته وایي چې کله تاسو پیرغون لاړ شئ نو خبر یې څه ته وایي الله تعالی،
فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. تاسو پیرغون ته سخت خبره مکوئ، نرمای باندې په اخلاق سره خبرو کوي، په نرم اخلاق سره خبره کوي، شاید چې د نصیحت واخلي او ته هدایت بلاو شي. الله دې زمونږ استاسو خلو کې چې کوم دې نرمي پیدا کړونو کې نرمي پیدا کی چې چاته خبره کوم چې په نرمای سره وکړو، په اخلاق سره وکړو. ا پښتانه متل کوي اوخراون غره یو شی دی، ستا یو ملمه راشي اته ته روډای کیږي ډېر تکلیف ته لکړه دی وته یو غره او وی خوري ساګ ولا راړه او چې روډای لخوجی راشي مهرباني وکړئ دا روټای وخوريږي روډای نوش کوي اب خوشاله شي. دی جبا دا جبا چې کوم دی اوس جبه توامه دا خپل جبه هم قلاده هم بلاده. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اصحابو فرمایل یا رسول الله جنت ته ډیر خلک کم زی وی چې کوم خلکو اخلاق کلی وی او تقوا یې پکې دا خپل جبه هم قلاده هم بلاده. ایو شاعر وی پر هر د توري خده چې د جوړیږي په مرهم ولې بد پر هر د جبه چې د عمر سره سم. یو سړی گزاریر شي لیکن خراب خبره نه یریږي. الله دې موږ تاسو کې خسته اخلاق پیدا کړي. ورغه پیرغون ته الله تعالی موسی علیہ السلام لیږي، هارون علیہ السلام لیږي، الله وتوصیت کوي وتفرمای چې ګوره فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. پیرغون ته ګوره سخت خبره مکوئ، پیرغون ته چې کوم دې بد اخلاقه خبره مکوئ، نرم خبره وته کوي. مطلب دا تبلیغي ضرورت لري داس کامیاب دي د یار چاته نرم خبره کوي. که څوک ته کنزل کوي خو بس کنزل ته نه ګوري. هغه پیغمبري اخلاق چې کوم دې باقاعده د خپل کړی دي، هغه پیغمبري هغه نمونه پیش کوي باقاعده. الله جل جلاله دې زمونږ استاسو خسته اخلاق نصیب وګرځي. نو په تقوا باندې او په خو اخلاق باندې ډیر خلک جنت ته رواني. تقوا معنا یو سړی به عمل نه کړي، عمل به کم کړی وي، نوافل به کم وي، روزي به کم وي، نفلي صدقې خیراتونه به کم وي، لیکن حرامونه به ځان بچ کړی وي. چې څوک د حرامونو ځان بچ کی دې سړی کامیاب شو. یو سړی ډیر عمل کوي، ډیر هر وخت تسبیح اړي، لیکن شپاره ورپسې غیبت هم کوي خلکو پسې. اخلاق چې کوم دي خراب دي، خبرې کوي لکه ته یو بالټې ډکې چې بوجي ته کېره روغ بالټې وي لکه سات پس پډک شي بس، لیکن دې بالټې کته سورې ده شپارت بدا وبدي بالټې ته راځي او کته ودی بېږي. دغه څه باندې کمال من کو ادي په غیبت کو، چغلی وکاو، پردای خبرې وکاو. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تقوا او کلی اخلاق دا سبب د داخلي دور جنت ډیر خلق جنت ته پدې داخليږي. بیا غ اصحابي فرمای یا رسول الله دوزخ ته کوم ډیر خلق داخليږي، چې دوزخ ته کوم خلق داخليږي دای په سبب وجه باندې داخليږي. حضور پاک پر فم او فرج، فم او فرج، فم خلی ته وای د خلی په وجه ډیر خلق جهنم ته داخليږي. ارسه بیٹی کی خو په جبه باندې بلو شروع کړ، ارچا پس به خبرې کوي، ارچا پس به خبرې کوي، غیبت پکې، چغلی پکې، بکواس پکې، بس سره وخت بلګیای، بس لور به راغسته وي. فم جبه احتیاط پنه کوي، جبه به کنټرول کوي نه. او فرج شرمګا خپل ځان بچ کم نه بچ کی د بدکارای نه، د لواطت نه، د غلطو کارونو نه. انسان د غلطی نه کیږي چې انسان نه غلطي وشي توبه وباسي، د داسې چې داړو ګناه کړل دي. التائب من الذنب كما لا ذنب له، توبه سود کې د ګناه نه داسې داړو ګناه نه دی کړی. خدایا ساتي چې توبه کې دا درې شرط دي. اگر کدا ګناه تا نه بیا کیږي، لیکن دا درې شرط بګدي کدا درې شرط به موجود وي، توبه دی قبول د مبارک شه. او کدی کې یو شرط دی دا بیا دا خو بیا غب ته بیا خدا خو ته توګي کې. لومبه شرط پکې دار چې یو سړی توبه وباسي چې د کوم ګناونه کړی پای باندې سومانه ای باندې جړه کوي. الله بد می کړی، الله دا ما زیاته کړی ځان سره، دا چې بل خو په خورونو کې فخر به بیا کوي، خلکو ته کیسې کوي.
د توبه کې لومبه شرط دا دی چې په تیر ګناه بس تومانه او چې کم سړی تومانه شو الله وی ما معاف کړ بس. دویم آئنده اراده بر ګناه نه کوي. آئنده د ګناه اراده اگر چې دنه به ګناه کیږي خدای لکه بده قصد او اراده باندې کې چې دا ګناه به کوم که خیر کوم وي بیا به توبه وباسم دا غب بیا اگر چې دنه به ګناه کیږي لیکن دی به د توبې په وخت کې دا کلک مصممه اراده کې چې یا الله آئنده کې به ګناه نه کوم. اگر چې دا ګناه بدنه بیا کیږي خود دې توبې په وخت کې به دی راتل کی زمانہ کې د ګناه اراده نه کوي. او دریم شرط پکې دار چې په زمانہ حال باغ شی پرې دی لکه تبي الفرد او جواره په میدان کې ناسي او توبه 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 نو پاسه دا شی بس کې دا شی ختم کا البته توبه کب دی کنه. دا درې شرطونه چې چا کې وي د توبه که هر څومره ګناهونه کړی وي الله یې معاف کړي. زمونږ په معاشره کې داسې یو رواج دی چې الله یې معاف کړي خو موږ یې نه معاف کوو. الله یې معاف کړي خو موږ یې نه معاف کوو. تاسو وګورئ اکثر صحابه کرام په کفر کې پیدا شوي دي. عمر سے د حضور پاک په سر پسې روان لیکن چې الله ول ایمان ورکو انو الله بیا حضور پاک فرمایي چې پیغمبر زمانه پس عمر به پیغمبرو. بعضی زمونږ معاشره کې یو سړی تبلیغ سره بولګي صوفي بشي طالب بشي چې ته په لکوانه کې د غلطي ګناه شوی وي موږ ته یادو یا ساتي څوک چې دا کار کوي. حضور پاک فرمایي دا انسان به تر هغه پورې نمري چې تاسو دې په خپل بدی باندې بدنام شوی نه دي چې څوک چا پورې ټوکی کوي. بس چې الله یې معاف کړي موږ له معاف کول پکار دي. حضور پاک فرمایل چې دوزخ ته ډېر کسان دي د جبې په وجه باندې او د شرمګاه په وجه باندې. جبه به غلطه استعمالوي په جبه به غیبت کوي چغلی به کوي کنزل به کوي بد خبرې به کوي. په دې بدو خبرو په دې کنزلو باندې ته خو پوه نه لیکن بر ملائکه علم دي غار صدیقي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. تلفظ نه کې انسان په یو خبره باندې مگر داسې ملک چې دته نه هېریږي نه پاتې کیږي. یو صحابي راغی یا رسول الله یو صحابي راغی ترمذی شریف حدیث ته یا رسول الله دو غلامان مې دي انتهایی ما ته دروغ وای زما مال خرابای ما سره خیانت کوي خصوصکم زی وهم تکوم او کنزل وتکوم. یا رسول الله دو غلامان مې دي ما سره خیانت کوي زما مال خرابای ما ته دروغ وای نه آیا او زی وهم او تکوم او کنزل وتکوم زما او د دې په قیامت کې معاملې بسوي. حضور پاک فرمایل دا خو آسانه خبره ده کستا وهل او ستا کنزل او د دې خیانت او دروغ او تاسو دوکه کول دا یو مروي بس ته تابانه څه نه بغبر ای باسشته او که د دې خیانت سیواوي دروغ سیواوي خیانت سیواوي مال خرابول سیواوي او ستا وهل کم وي ستا کنزل کم وي دینه بدل واغستې شي. لیکن یاد ساته کستا وهل سیواوي او ستا کنزل سیواوي او د دې خیانت لګوي د قیامت پرد الله بستانه بدل دی واخلي. هغه چې اصحابي او سیرته چې پچغو شو چغي والی حدیث کې را دي یو طرف ته شو پچغو شو بجړا شو یا رسول الله دا خو ډیره سخت شي زنوینم په خپل غلامانو مسکی او بزان مگر دې ما د الله په آزاد کړ بس دې زمان آزاد دي زدا طاقت نه لرم د قیامت پرد باندې چې مان به الله تعالی کې دې شي بعضو غوسه شم ډیر والکم بعضو نه پوي ډیر کنځل وته کوم بدل دته د دې وجنه یو صحابي راغی یا رسول الله ما سره خادم خدمت کوي کدی سو پیری غلطیو کې زو ته معافي کوم او یا پیری زمونږ د مصران د خدای پوهه کی ادا استادان د خدای پوهه کی مدرسو جماعتونو او که په سکولونو کې وی کمستر خانو کې وی شاګرد به شاګردي کوي خو چې له غونډه غلطي را باندې کوي خدا الله باندې خو خیر انسان دی طالب الله تاسو کې لیدلو دا ته حواله شوی دی ته برته هنر خې اخلاق کو ته سبق کو ته قرآن بو ته دله به تربيت ورکې د خو اخلاقو انس سیبوی بعد حضور پاک لس کاله خدمت کړل دي
خو لیکن زه درته دا قسمیه وم چې په 10 کاله کې حضور پاک ما ته رټن نه کړی. یو کار به د کولو ما به نو کړی، یو کار به د نه کولو ما به وکړو. ما ته حضور پاک چې ته په 10 کاله دا دې ولې نه کړی، دا دې ولې کړی. اخلاق یو ډېر لوی چې کوم دی دا یو څیز دی. الله دې موږ تاسو کې اخلاق پیدا کړي. نو حضور پاک هغه صحابي ته فرمایل چې بچیا دوزخ ته چې کوم خلک ځي هر څه به سم وي، عبادات په هم سوي، معاملات په هم سوي، لیکن په جبې لوبه کوي، هر چا پس غیبت کوي، خبره کوي، دی به جهنم ته روان. یو سړی نور به بالکل شیخ هر څه به کوي، کاروبار به صحیح، لیکن لواطت باندې باخته وي، په بدکارۍ باخته وي، د سترګو په زنا باخته وي، د لاس په زنا باخته وي، د اشارو په زنا باخته وي. د انسان چې د فرش سره تعلق لري، د انسان د شرمګاه سره تعلق لري، هر څه به سبي، خو دغه په وجه باندې ودی چې جهنم ته رواني. ځکه حضور پاک فرمایي، سال بن سعد سے فرمایي، حضور فرمایي من یزملنی ما بین لحییه وما بین رجلیه ازمل له الجنه. څوک چې ما تخپل بدن کې د 2 سيزونو ضمانت راکړي، حضور پاک فرمایي څوک چې ما ته خپل بدن کې د 2 اندامونو د 2 سيزونو ضمانت راکړي، حضور وایي زه ضمانت کوم دی جنت ته ځي. لکه یو معمولی غونې تاړیداري اسی چوي د کلی یو مشري او تعالی په شابه نه ډب درکې وای شابه زې موارم ته دا کار وکړه. دا سړی بیا رسوکي د دوار جهان سردار محمد رسول الله خدای مګړه به شک چې بنده دی، نور کل واړه صفات دي فرشتہ. حضور وای زې موارم خو چې دې ماته خپل بدن کې 2 اندامونو ضمانت راکې، ما بین لحییه وما بین رجلیه. هغه اندام چې ما بین 2 جامو کې دی چې انسان جبه ته مراد دی، دا جبه وسې استعمالوم، په جبه بغیبت نکوم، دروغ بنوم، چغلی بنکوم، 2 کسان بن جنگوم، په چا پسې به خبرې نکوم. وما بین رجلیه هغه اندام چې ما بین 2 خپو کې دی چې انسان عورت نه مراد دی، زناکاری بنکوم، بدکاری بنکوم، لواطت بنکوم، نور ګناونه بنکوم چې شرمګاه سره دغه تعلق وي. حضور فرمایي ازمل له الجنه، زی ضمانت کوم دی جنت ته ځي. څومره آسانه خبره ده، څومره الله موږ ته آسانه کړی ده، لیکن نفس شیطان موږ په داسې لګېدلې دي چې موږ له لوی امیدونو راکې پړکې. بس خدای غفور رحیم دی، الله به مخې بس کوه دا ګناه کوه، دا ګوره شیطان دوکه ده، ګوره دا چې تا تړک وي الله غفور رحیم دی، ګناه کوه دا دله دوکه درکوي. الله غفور رحیم دی، خو د چا دپاره؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دا الله معیت، دا الله رحم، دا الله کرم د چا سره دی؟ کوم خلک چې تقوا کوي، تقوادار بندوي، نیک بندوي، ناڅاپه غلطي ته نه وشي، ګناه ته نه وشي، غټ ګناه ته نه وشي. الله وایي دې توبه وباسي، دې ملګری احسان کوونکې انسان دی، غلطي ته نه کېږي. د غلطۍ نه خو فرشتې معصومې دي او پیغمبران الله تعالی بچ پاتې کړي دي. انسان خو چې انسان دغه نه خامخا غلطي کېږي. الله وایي د دې خلکو ترجمه دا نه چې بس ګناونه کوه او خدای غفور رحیم دی. د دې خدا سي مثال دی، لکه تا مثال تاسو ته بار بار وام او ډېر خپې تاسو پوهیږئ. لکه یو سړی دی، 2 کسان دي، د یو هم 10 کناله ځمکه ده، بل هم 10 کناله ځمکه ده. دا یو سړی د کروندې وخت راشي، دا 10 کناله ځمکه واړی، تخم پکې واچي، سره پکې واچي، پولي پړي جوړ کړي، و یا الله ته غفور رحیم، یا الله دا فصل را لو کې. دا فصل کلهږي ډیر خامخا وږي کنه، ول تخم یې چولې پټي پکې جوړ کړی دي، او به ولا ور کړی دي، سره ور کړی دا فصل د خجل خدای الله کړ دی. الله ته غفور را ک الله رحم وکي، نو دا فصل براوږي. او دا بل چې کوم دی ټول لنګ روډ کې ګرځي او عيش ماش کې، یا لکه د کروندې وخت او پټې دی وکړ چې خدای دې بیا غنم وای نه، خدای غفور رحیم دی، شغله کې مال به نه کوي. یا لکه تخم ماچ نه وي، خدای په قادر ته پارس باندې خدای ورته کول شي. او دې بي وقوفه دې کنه په ایمان وای، دې انسان ته بي وقوفه وای چې دې عمل نه کوي، خدای غفور رحیم دی. یا یو سړی دا مثال تاسو بار بار کوم چې دې خپو شي. یو سړی صحابه دې لاړ شي
او دې دې پینډای ته ا دې پیښور په گاډي کې کینی ناس څخه مزي څوک ته چته دی وای زه خو پینډای ته ځم یله کدا گاډي خو پیښور ته روان دي نو خدای غفور رحیم دی کریم ورکړي دا سیټ کې ناسم دغه وبرسم او دې بي وقوفه ده کنه دا بي وقوفه انسان دی چې په گاډي د پیښور کې ناشته او په لار سوال کې چې خدای ما پینډای ته ورسي دي ته وای عمل یا یو سړی دی چې خو پوي شي وعده نه کړي خدای مال زوی راکړي خدای مال زوی راکړي خدای مال زوی راکړي د زوی بدوشي چې وعده نه کوي الکه د دې پر خو الله سبب را لګل دی وعده وکي د وعده نه پس په الله ته چې الله مال زوی راکړي وستا وعده نه کړي خدای مال زوی راکړي تبي وقفه دغه سما او تا د الله کلی ماته مز نه کو روزه نه نسو ګناه نه پریدو او خدای غفور رحیم نه دا د الله رحم پر ټوکی کول دي الله تعالی دې موږ د عمل کول یا ساتي دنیا دارالعمل دی دنیا دا شیطان دوکه دا ګوره چې خدای غفور رحیم دی ارس بس کوا خدای غفور رحیم دی بشک خدای غفور رحیم دی لیکن الله تعالی سو اصول را لګل دي سزا به ته را لګل دا موږ تاسو یو کار والا کړی دی الله دې موږ تاسو له عمل کول توفیق راکړي عملک وای خدای ته غفور قبلې قبول مې کی کنه قبلې نه دي قبلې زما استاد عمل دا باز خبري اسرائیلیات دي لیکن حدیث کې راغلي علما مو تاسو بیان کوي وای موسی علی السلام په لار باندې است یو ملنګ او هغه ډیر زیات په عبادت کې مشغول و ډیر زیات په عبادت کې او جړلې په عبادت کې دعای کوله وای موسی علیہ السلام الله تعالی کو چې یا الله د دې انسان خو دومره عبادت ته او دومره دعاګانې دي او دومره وظایف دي کدا زما په وس کې وي دلته ما جنت پر کړو دی ما بخلو وی موسی دا خبر راته مکوا دې جهنمی دي در پر جنت نشته موسی علیہ السلام ډیر خپه شو وای دا ملنګ دراغه ملنګ ته وی چې ملنګا د دنیا یو سورج دي عيش معشوقا ما ته الله په خپل وی چې دی انسان ته زبخنه نکوم وی موسی علیہ السلام زبخنه نه بخنه سکم ما ته خو الله عمل حواله کړی زه عمل کوم دوزخ د خدای دی جنت د خدای دی دوزخ راکې کې جنت راکې زه دې ذمہوار خو نه زه د عمل ذمہوار زه عمل کوم خدای خو خلق ما کم بل بوزي الله تعالی اغسات وحی کړ موسی په دې خبر مې دی جنتی کو د دومره سخت توکل دی د دومره سخت په ما باندې یقین دی چې د هر سال الله کوي چې مونږه تاسو دارالعمل دی چې عمل نکو چې کوم کار زمونږ دی انا کومه الله تسپارل دي چې کوم کار د الله دی هغه ځان تسپارل دي الله وای نحن نرزقكم واياهم اے انسان رزق پس دوره منډه مو وها اے انسان فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے کچھ دنوں سے لے مشقت دین کی پھر تو بس آرام ہی آرام ہے تر رزق پس دورم مړ کیږي چې دین دی بایل ایمان دی بایل غیرت دی بایل الله وی رزق بزدر کوم دلا رزق ذمہواری الله تعالی غسرا نو غمنګ په ذمہ غسرا منګ خپل بچی وی روپ تلیګو د کفر ځای ته لیګو د ایمان ته پوسه نه کو د اسلام ته پوسه نه کو دغه د اعمال ته پوسه کو چې پیسې لوګټي و د الله بندا تدا بچي کم په لګي یو اسلامي ملک ته ولېګا یو اسلامي ځای ته ولېګا یو اسلامي کار په وکا تر دولت ته وجغله ایمان تبا کړ اغله دنیا او آخرت ورته تبا کړ چې کوم د الله کار دی نو هغه مونږ په سیمه غوستري الله وای زبر رزق درکوم که رزق مونږ او تاسو حضور فرمایي چې چر تاسو په الله باندې یقین پیدا شو دا سي رزق درکې لکه څنګه چې مرغو ته ور کوي سار اوږي ته کی پاسي ما خام چې کوم دی مړی ججور راضي خپلو جالتا اے انسانا ته د رزق په طلب کې چې کوم دی ایمان دی بایل اعمال دی بایل جنت دی بایل دا ته کوم طرف باندې رواني نحن نرزقكم واياهم يوز الله وي نحن نرزقهم واياكم اس انسان کې ما او ته ځان توام چې زه د رزق طلب کوم ټیک ته رزق طلب کول سنت طریقه د ما تاسو بل جمع ویلو چې یو سړی حلال تجارت کوي په دې نیت باندې چې زه سوال نه بچم زما بچی سوال نه بچ او دریم چې زه به خیر خیرات صدقه ورکم
حضور فرمایي چې دا انسان حلاله مزدوري کوي، عبادت کې به فرق نه راځي، د حلاله مزدوري کوي هر څه چې کوي، خو چې حلاله مزدوري کوي په دې درې نیتو باندې چې زما بچی سوال نه بچي، زر سوال نه بچم، او خیر خیرات صدقه به ورکړم. حضور فرمایي دا انسان چې کله الله سره ملاويږي الله به تخان دي، دا الله خندا سره الله به جنت ورکړي. او چې کوم انسان حلال روزګار کوي خو دې لپاره کوي چې مال ډیر جمع کړم، خلکو باندې فخر وکم، خلکو ته چې کوم دې ځان وخم چې ریا نمایش. حضور فرمایي دا سړی حلال روزګار کوي لیکن چې الله سره کله ملاو شي الله به ته غصي، دا الله غصه شي د جهنم دی، الله دې موږ د جهنم نه بچ کړي. نو الله وی تاسو عمل کوي، اعملوا ما شئتم، تاسو عمل کوي، دا د عمل ځای دی، جزاء او سزا به آخرت کې وي. الله دې موږ تاسو سره عمل کول توفیق راکړي. الله دې زموږ تاسو دین دنیا دواړه خسته کړي. ان شاء الله زما به بیا تاسو سره ان شاء الله میاش پس ملاقات کیږي او ان شاء الله آخرت کې کیږي. د عمرې سنا سره زموږ چکر جوړ شو، درې څلور جمعې به ان شاء الله زخپل نیمه ان شاء الله حافظ سے به دې به تنظیم کوي. انو چې موږ او تاسو د الله نه سوال کوو چې الله خاتمه په ایمان کې د رزق غم مکوي. د رزق لپاره خو تاسو موږ په خولي وکړه کدا دوز بیتا شروع دې کنه قسم دې ک ټک کار کوي کنه ټک کار باندې کوي او رزق به بیا چل به اندر دی. پنځه وخت منځ د حرام نه ځان بچ کو، پنځه وخت منځ د حرام نه ځان بچ کو. او چې وای پیسې ډېر په کار دي کنه سار د سنت او فرض منځ کې وایا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. بیا بر پیسو شمارول چل نه دردي تاسو خدا کار نه کوي کنه شرط کېشته ګوره ایو وای ما خو پنځه کال وای مې چې پنځه کال عمل به سره کړل دي پنځه پنځه وخت مسکوم مې د حرام رمضان بچ کې وینه کله کله دا څه نه کیږي. پنځه وخت موږ د حرام رمضان بچ کول او دا وظایف کده هر موږ تسبیحات وایا او سار د فرض او سنت بس کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله سل په روايه کتا چاته محتاج شراط په دې منبر باندې ما بغټوله بل چې کور ته کله داخليږي د کور په خلکو باندې سلام اچو السلام علیکم ورحمت الله. اذا سلام نرستو یوزل قل هو الله احد و یوزل درود شریف وایا. دا کار شروع کا په رزق کې به برکت وي، په اولاد کې به برکت وي، کاروبار کې به برکت وي، په عمر کې به برکت وي. خدا ته شرط کې دا غره پنځه وخت موږ او د حرام نه ځان بچ کول دا چې یار آرامي تو کوه سلامونه کې وس تسبیحات وای. الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې ګناه ځان بچ کو. دا مرګره بیا بیا وای چې دا خلک ګیره ته چې کوم نه ګناه نه وي لکه تاسو ما سوجومې وي چې یو سړی ګیره وخري او ځان ته په اینه کې وګوري ځان ته ګناهګار ښکار شي ټیک ټاک بس خړې دي طاقت پیدا زغمله ځا خړې دي کلنډې کې لیکن یا ساته چې کوم سړي ګیره لنډه کلایا وی خړلا ځان او ترګیر نه خستخ کار شي ایمان ته لاړ خزه تم جدا شو. موږ نن حرام ته حرام وایو، حرام ته موږ دا توجه کړی دا چا د چا طریقه را قبر کې وطن اول ته پوښتنه رب دې سوکته پیغمبر دې سوکته کله رب خبره دې منلې د پیغمبر په سنت لري عمل کړی الته وای رب زما الله دې پیغمبر زما محمد رسول الله دې کته غم خادي د اسلام د دایره لاندې کړی وي الته وای دین زما اسلام دې کته عادت په یاد کړی وي په شل جبو کې ذکرې او عمل لپینی الته بګونګای ها لا دې وای ما ته پته نشته ادک کزر دې صاحب کامیابی نه کامیابی شروع کی د دې لپاره موږ تیارې کوو. دا منډ تر دې پر دي چې ځن کدن راځي چې الله خان دي زو ته خان نو ته خان دي دا نه چې ځن کدن شروع شي او مخبل پر کې کاکا ته ګوري لالات کاکا ته لالات ګوري هغه ته پته زما کې خود به مارا کې خود یو دي. مؤمن مسلمان چې ځن کدن شروع شي فرشته ول راسي عمل نامه داسي کې دیو خان دي خوشاله شي دوه درې مړي مړي دي په خندا باندې د پته چې بس یو سو ساون دي الله سره ملاقات ته د مؤمن سترګې پټېدل او الله سره ملاقات یو دي. کچھ دنوں سہلے مشقت دین کی پھر تو بس آرام ہی آرام بس پدی بے بس کو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.